أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم انتہائی قابل احترام دوستانو سورہ یونس آیت نمبر 63 64 اور 65 مطالعہ مشکو آیت نمبر 63 باندې موږ پرون څه خبره تقریبا کړې وه خو د دې میسیج کم چې دا د دې ټایمینګ په حساب سره ما هغه اخري کې لږ غوندې مختصر کړی و په جلتۍ کې نو دې وجې نه هغې خبره شاید چې پوره نه وي رسېدلې موږ دا موضوع کړه الا ان اولیاء الله الله یې چې خبردار واورئ ان اولیاء الله څوک چې د الله دوستان وي څوک چې د الله دوستان وي اوس دلته کې دغه ولی باندې موږ پرون غږېدلي وو چې ولی باندې موږ کم تصور جوړ دا هغه بالکل غلط ده ولی دوست یې موږ ولیان چې کم دی هغه چې کم صورتحال دی موږ دغه د چهره جیسے میلا کچیلا شلیدلی سترجیرا بدلت او چې ته د سکینری کې نو موږ هغه ته دی الله ولی نه مویر کو حالانکه قرآن او سنت کې هیڅ د دې ذکر نشته ولی قرآن کې بار بار الله دا لفظ رسی او دې کې د دوستانه ولی او د سرپرست په معنی کې راوځي مختلف ځایونو کې مختلفه معنا دی د وځي دغه چې دا وسی مفهوم لري ان اولیاء الله یقینا چې دی الله دوستان دی اوس دی الله دوست دی ولی تعریف څه ده نه شکل او صورت ته هیڅ نه ده بلکې دا چې یو انسان په الله باندې دومره یقین وګلري او هغه یقین دغه درجه ته ورسی چې دا هر ټیم د الله سره د تعلق جوړ شي هر وخت د الله سره تعلق جوړ شي دا په منځ کې وي دا په کاروبار کې وي دا په سفر کې وي دا په هر حالت کې چې وي په څه حالت کې وي غریبنۍ کې وي امیرۍ کې وي د تعلق الله سره مضبوط وي الله سره مضبوط وي دغه آیات ما په پرون یو کوټ کړو چې حدیث جبرئیل سره یعنی دا به څه وي چې دغه بنده د احسان درجه ته ورسی دغه بنده د احسان درجه ته ورسی او د احسان درجه احسان څه دی نبی محترم صلی الله علیه وسلم یو حدیث جبرئیل په حدیث کتابونو کې موجود عموما د کتابونو ابتدا دغه حدیث نه کیږي نو د حدیث جبرئیل کې ډېر سوالونه دي چې جبرائیل علیه السلام راغلی او انساني شکل کې او نبی صلی الله علیه وسلم نه څه پوښتنې کړې وي په هغه پوښتنو کې یو سوال دا و چې یا رسول الله احسان څه شي دی احسان هسې د احسان کوم تعریف چې ده هغه دا ده چې احسان چا سره کوي موږ خو چا سره څه نیکي لغونې وکړو که نه په موږ چې د باندې ما ډېر احسانات دي که نه الله دې موږ معاف کړي ډېر احسانات دي البته چا باندې چې احسانات دي هغه ته حدیث یې چې ته به منې دی بل سړي احسانات یا او دا امام حسین ده که نه خو چې چا کړي وي هغه ته حدیث یې چې ته الله او رسول یې چې ته به جتاو کوې نه هغه باندې به دا نه کوي چې ما خو ډېر ښه دي خو بهرحال نو موږ خو هغې ته احسان یې خو د احسان چې عربۍ کې کومه معنا راوځي د هغې مختصر دا ده چې ته چې چا سره احسان کوې د هغې مطلب دا ده چې یو خود انصاف ورته یی که نه انصاف دا وي چې یاره دوو کې برابرو کې تقسیم شي یو عدل وي عدل دا ده چې برابر نه تقسیمیږي بلکې چا چې څومره حق ته چې غومره ویر کړلی شي اچھا احسان څه شی ده احسان چې ته کوې نو تا ته کوم حق ته تا ته چې میلویږي حالانکې تا حق ده خو دا هغه خپل حق هم هغه ته ویر پرېږدې دا د دو دواړو انصاف او عدل دو دواړو باندې پاسه ده دا فرست درجه ده د احسان دې ته احسان یې چې حق خو ته وي خو ته د خپل حق ورکړې لکه مثال خبره 100 روپۍ تا منځ کې تقسیمیږي 50 تا دي 50 دی بل دي اوس انصاف شو دا شو عدل دا یې چې دا 50 کې د 50 حق ته 40 حق ته 30 حق ته ورکاوته
مغه مې ورکړه، حق نه زیاتې مه ورکوه، دا عدل ده. خو لیکن چاته چې حق میلاو شي چې یاره ماته خو 40 حق میلاو شي، خو د 40 نه خاله دا تا ته در کوم خپل حق ته یې واخله، دې ته احسان یایي. اوس په دلته کې چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې احسان څه شی دی، نو نبی محترم صلی الله علیه وسلم څه جواب ورکړو؟ فرمایي چې ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن فإنه يراك، یعنی او کما قال چې دا د دې احسان دی ته چې ته د عبادت بندگی دی الله په د انداز سره وکې چې ته الله ګوري. بندگی څه؟ مونځ هم، روزه هم، نور کارونه هم، چلتا پھرتا هم، معاشرې کې هم چې ته ګرځې نو تا ووایې چې الله ما باندې نظیر د الله زه ګورم، لکه ته یې چې زه یې ګورم که نه. خو یې النبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که چیرې تا کې دا نشي کولی، فإن لم تکن، ته دا نشي کولی تراه، یعنی ته دا تصور کې نشي راوستی چې زه الله ګورم، نو به دا خو راوستی شي فإنه یراک، چې هغه دې لازمي ګوري. نو دغې درجې ته چې کله انسان ورسي دا دې ته احسان یایي. مطلب دا ده چې ته د خپل مرضي، د خپل چاهت، د خپل ازادي دا دومره قید کې دی الله په قید کې واچوي چې بس ته هر ټیم دا د الله دوست جوړ شي، دا د الله دوست ده، دې ته چې دې ته احسان یي او دې ته دی او الله دې دغه انسان څنګه جوړ شي. هغه الله تعالی یو ځای سوره بقره کې فرمایي الله ولی الذین آمنو، الله دې هغو خلکو چې ایمان راوړی دی هغو دوست ده، او به الله دې دغې دوستنې په بنیاد باندې هغوی سره نیکي څه کوي، یعنی هغوی باندې احسان څه کوي، هغوی ملګرتیا څنګه کوي، هغه دا ده یخرجهم من الظلمات الی النور. الله دغه خپل دوستان د ظلم د تیرونه، ظلم مطلب تیرونه راوبسي الی النور، او نور تیره تر نور څه شی ده؟ نور د قرآن هدایت ته د الله او د رسول تعلیمات دي چې هغه طرف ته دا راوبسي، نو دا د الله دوستانه ده. نو دلته کې الله چې کوم یایي چې الله ان اولیاء الله، الله د دغسې ولیان چې دي د هغو دوست، دغسې نیکو کار. اوس دې کې د شکل خبره نه ده، دې کې اعمالو خبره ده، یې د سوچ خبره ده، د ایمان د عقیدې خبره ده. نو دې وجې نه دا د الله دوست شي. فرمایي چې دغه دوستان چې لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دای دپاره څه فکر اور څه رنج موقع نشته ده. اوس مخکې څه فرمایي الله تعالی الذین آمنوا وکانوا یتقون، دا څوک دي؟ الله یې د ولیان څوک دي؟ بیا خپله تشریح کوي الله چې دا هغه خلک دي، دا هغه چې هغه صاحب ایمان یې راوړی پهله شرط، او د تقوا د پرهیزګرۍ په لیارې باندې روان وي. تقوا چې شي پرهیزګرۍ ته یې، پرهیزګري هغه نه ده چې بس هر ټیم په نفلونو ناست دی او دا نه، پرهیزګري دا ده چې د دنیا په زندګۍ کې ته هر مقام کې هر وخت د الله نه یره کوي. همغه کیسه ده چې ته الله ګوري، همغه کیسه ده چې الله ته ګوري. نو دیو جن تا لسونه په کنټرول کې دي، تا پښو په کنټرول کې وي، تا تصور په کنټرول کې وي، تا سوچ په کنټرول کې وي، چې کله تا ته پته وي چې زه کار کوم ما باندې غټ افسر ولاړ دی ته ګوري، چې واره ته ګوري، نو چې تا ته ګوري به د تا عمل خو موږ پرون خبره کړې هغه به بل شی لسونه پښې. نو دغسې دغه معامله چې کله دا تقوا ده، دا تقوا ده. تقوا د شکل نه معنی ده چې شکل جوړ کا اور پګړی وای وغیرہ وغیرہ د نور چې کوم شکل او صورت جوړو، دا نشته په اسلام کې. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام سمانت کې بناستو پته بنه لګي دی واقعي رسی چې نبی صلی الله علیه وسلم پته نه کله چې مدینه ته هجرت ر خلکو کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویل چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هغه ټیم پوښي باندې ناستو چې کله داخله یې کو دا ستر موضوع ده. خو لیکن ملا جوړه چې دا نه وي چې طیب علیه د نبی صلی الله علیه وسلم نه منې کړی چې خلکو کې علیه صورت جوړوا چې خلق ته او د صورت څخه تا دا سوچي چې زه خلکو کې ممتاز یم، یعنی زه بیل نمونه دا ته نه تقوا دی چې بس تا په زړه کې باندې دی الله خوف وي، دی الله یره وي، دی الله ډر وي، او ته کوم ځای کې وي دی الله د ډر په بنیاد باندې ته هغه کار نه کوي چې الله تعالی خفه کیږي. الله تعالی دی الله خیال سره انسانانو نه دی کې الله قرآن کې سوره مائده کې الله تعالی یو آیات د دې بری کې ډېر ښه تشریح کړي د موږ تېره شوي ده. اذا متقوا، کله چې دا په الله نه یره اختیار کړي، نافرماني پرېږدي، و آمنو او ایمان راوړي، او د ایمان په بدل باندې وعملوا الصالحات
او نیک عمل کوي ثم تقو بیا درجه به درجه د تقوا خیږي پهله خو د ایمان راړو د الله په خوف اختیار کو الله نه وډر شو الله یو پیژندلو لہذا فرون ایمان راړو ایمان دی بعد نیک عمل اختیار کو او دغه نیک عمل دوران کې دا چی مخکې چی به یو مقام دا سراشي چې ثم تقو دا بیا بیدار شي یعنی ډېر شیونو د جانچ پړتالو کې خپل اصلاح شروع کی ثم تقو دا دویمه درجه ته داخل شو بیا دا څه کوي وامنو او بیا دا څه وکي بیا ایمان لري ایمان دلته کې مطلب دا چې نورو په خپل عقیده کې پوخ شي او دا روان وي مخکې څرته نه رسي په دې بد ایمان کې دغه د الله په احکاماتو په عمل ته دوران کې دا هر نافرمانی نه ځان بچ کوي هر قرباني ور کوي هر توان برداشت کوي مگر د الله نافرمانی نه کوي و امنو او ثم تقوا دا بیا دکې تقوا یعنی بیا پرهیزګری دکې راشي تقوا راشي دا نورو و احسنو او احسان درجه ته داخل شي بیا الله چې والله يحب المحسنين الله داسې محسنینو سره مینه کوي هغه نه بس تاسو ایمان مروړه ده تاسو چند عبادت کوم څلور پنځه وخت مونږ کوم او بس مزه یې چې زه خو بزرګم زه ورسېد نه داسې نه ده دا قدم په قدم تا مخکې خېږي او دغه حواله سره نبی صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایي چې دغه ایمان کله لاندې رسی کله پاس رسی صبح رسی شام کې کوشي شام راشي صبح کوشي لاندې لاشي هغه مطلب دا ده چې چونکې معاشره کې ته پته کېږي او دغه معاشره کې داسې کارونه ته نه وشي داسې ولې معاشره د موږ اسلامي نه ده موږ اسلامي مشره خدا نه الله درته نصیب کړي نه دغه فکر کو نو دغه وجه نه مشکې د کمی بری ته دغه وجوهاتو نه داخلي دي امن نشته سکون نشته وغیرہ وغیرہ لہذا الله یای چې چا دغه ایمان لرو وقانو یتقون او نفرمانی نه ځان بچ کو لهم البشرى فی الحیات الدنیا د دې پر خوشخبری د چی دی حیات دنیا کې په دنیا کې به زدا شسته او فی الاخره او په آخرت کې به هم سته او دنیا کې څه مطلب دا نه چې دولت ور کوم دا کې دلې شي ډېر داسې نیک خلک دي چې او دولت ور سره داسې نه ده د الله خپل نظام ده خود دنیا کې به ته سکون وي دنیا کې به ته هر نمونه احترام عزت زویر کوم لہذا وفي الاخره و اخرت کې هم د اجرونه دي لا کلمات لا تبديل لكلمات الله او دا بیا مخکې الله چې دی الله خبرې چې دی هغه بدلیدنه ولا نه دي دا کومه خبره چې الله یې جزا کوم دا بالکل پرفیکټ دا او بالکل حق دا او بالکل دا به پوره کیږي الله دې مشته نصیب کی لا تبديل لكلمات الله دی الله خبرې بدلی نه ذالک هو الفوز العظیم او ټول نه غټه کوي خدا دا الله یې فوز العظیم بڑا قربانی یعنی غټه کمیابی چې دا فوز کمیابی ته هغه هم دغه ده الله دې مشته نصیب کی ولا يحزنك قولهم بیا الله تعالی یی چې نبی صلی الله علیه وسلم چې ته د دې خبره چې تا ته کمی کوي تا باندې یا تا پروپاګاندا تا پسې کوي یا د تا مخالفت کوي تقریبا د دوک ما اختیار نبی صلی الله علیه وسلم چې شي دوکو په دې دوک نو چیرې ما ته عزت نه کوي دا دوک نو چې یاره ما احترام وکي یا ما غټ وګڼي بلکې دوک بداو نبی صلی الله علیه وسلم ته چې د خبره ویل نه مني د خبره د ویل نه یو مومنت دا دوک چې د مسلمانان په کوم حالت کې دي دا ویلي داسې دي دا نبی صلی الله علیه وسلم ته دا دوکو چې دا ویلي داسې کې د خو جهنم ته سي یعنی په دې بغه خپاو فکرمند بو نو الله یې ورته چې ته ما فکر مې کېږه ان العزه لله جميعا دې کې دوی خبرې دي عزت چې دا هغه ټول الله ته ده یعنی پهله خبر خدا دا چې دی الله عزت کې دی کمای نشي کړي الله خبره رد کوي نو رد کی دی حقیقي اس دغه عزت کې کمای نه رسیدي الله په عزت کې او بل طرف ته اے نبی صلی الله علیه وسلم تا ته عزت در کوم دی لاس کې نه دغه هم دی الله لاس کې دا زبې تا ته در کوم او نبی صلی الله علیه وسلم ملاو شو عزت نن په ټوله دنیا کې یو سکند داسې نشته چې هغه د आवाज نه وی چتیږي اشهد ان لا اله الا الله شو اشهد ان محمد رسول الله موږ په اذان کې یو نه اشهد ان محمد رسول الله نو دا आवाज هر سکند کې په هر خطه کې د اسمان هوا خلی نه ده د आवाज نه دا څه دا عزت ته احترام ده چې نبی صلی الله علیه وسلم الله ورکړه دغه چې ته مخه پکې دې خبرو باندې تا عزت کې هیڅ فرق نه رسي تا ته به عزت در کوم هو سمیع العلیم هغه اوریدنی ولا ده هو سمیع ده اوریدلی ولا ده علیم ده جان نه ولا دغه ته پته ده هغه ګوري هغه رسول درکې چې تاسو خیال او خطر کې نه رانه ولي وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك
ولا اکبر الا فی کتاب مبین. یعنی تاسو چې څه هم کوئ، څه خبره کوئ، دا الله نه پټه نه ده. نو دلته الله چې نبی صلی الله علیه وسلم مخه پکې ساته په دې باندې بالکل زه ګورم او زه اورم او زه د تا ته احترام در کوم. الله دې موږ ته ټولو ته احترام عزت د قرآن او د دین په بنیاد نصیب کړي. امین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.